ابو اسامه صاحب دا سوال کړل چې په زړه کې بیکار وسوسې راځي د دې څه علاج او وظیفه څه ده؟ نو یو خبره خدا ده چې په دې باندې نه دي پریشانه کېدل پکار. دا شیطان هغه ځای ته ځي چې کوم ځای کې څه وي، روان کنډر ته شیطان نه ځي. نو لہذا دا عین ایمان دی چې ستا په زړه کې ایمان موجود دی ځکه وسوسه راځي. خو د دې علاج څه دی؟ نو د چند دعاګانو اهتمام پکار دی. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله نعوذ بك من الهم، زه پناه غواړم پتا سره من الهم، د هر هغه وسوسې نه، د هر هغه وهم نه، د هر هغه غم نه چې سبب معلوم نه وي. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، او د هغه غم نه یا الله چې د هغې سبب معلوم وي. واعوذ بك من الجبن والبخل، یا الله زه د بزدلۍ نه، زه د بخل نه پناه غواړم. واعوذ بك من العجز والکسل، یا الله زه د کمزورتیا نه، زه د سستۍ نه پناه غواړم. واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، یا الله زه پناه غواړم د دې نه چې په ما باندې د خلکو قرضې راشي او به خلکو زه د ګریوان نه نیولی یم چې زما قرض راکړه. نو دا ډېره ښه دعا ده. په دې سره چې کمې وسوسې دي هغه به هم ختم شي، که چېرته څه قرضې وي هغه به هم الله تعالی لرې کړي، که ټینشن وي، ډپریشن وي، هغه به هم الله تعالی لرې کړي. دې سره سره چې کله ماسخوتن اوده کېږي نو 3 ځله سورة الاخلاص ویه، 3 ځله سورة الفلق او 3 ځله سورة الناس، او په خپل لاسونو باندې پوکا، او بیا د لاسونه کم ځای ته چې ستا لاسونه رسي په هغه پوره جسم باندې د لاسونه راکاږه. دې سره ټینشن، وسوسې د هر څه به ختم شي چې کله د دې مسنون اذکارو اهتمام وکړی شي. دارنګې سهار او ماښام د دې دعا اهتمام هم پکار دی. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. ان شاء الله چې کوم وسوسې دي، کومې پریشانیانې دي، هغه به الله تعالی د دې وجې نه رفع کړي. والله تعالی اعلم بالصواب.